बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंगा केमिस्ट्री लेक्चर स्टार्ट करें। केमिस्ट्री लेक्चरों के मंग 9 क्लास से कम केमिस्ट्री वा मंग टोला खत्म करे वा पागे की जमंग सरा एक्सरसाइज यानी एमसीक्यूज दा जमंग सरा पादी हो या पे एक्सरसाइज की जिकम क्वेश्चन वे आगा पादी हुई और दागे सरा यो द्वदरी न्यूमेरिकल पादी हो आगा बे इंशाल्लाह पबल लेक्चर के मंग स्टडी को दा लेक्चर जमंग सरा द 10 क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट नंबर चैप्टर दे और दा फर्स्ट नंबर चैप्टर नुम दे केमिकल इक्विलिब्रियम। तकरीबन सलूर पिंजो चैप्टर दामंग पक्के 10 नंबर केमिस्ट्री की दामंग कड़ी हुई हो ज्यादा लेक्चर जमंग सरा मंग पस के अपलोड करे उर्दू के अपलोड कड़ी हुई नो ज्यादा स्टूडेंटानो बदा से वेन चेता से पुछतो के अपलोड के नो दा बढ़िया रखा हुई नो जोस यो टॉपिक په پښتو کې اپلوډ کوم او مخکې به هم او رسنی چې کوم ټاپکونه دا به ورته هم په پښتو کې څه کوم اپلوډ کوم. زمونږ سره نننی ټاپک د کیمیکل اکویلیبریم. فرست اف آل کیمیکل اکویلیبریم به موږ پیژنو چې آیا کیمیکل اکویلیبریم څه ته وایي. کیمیکل اکویلیبریم فرست اف آل موږ به اکویلیبریم پیژنو چې اکویلیبریم موږ څه ته وایو. نو اکویلیبریم موږ دې ته وایو فار ایگزامپل موږ یو ابجیکټ راواخلو او په دې ابجیکټ باندې موږ د یو سایډ نه او د بل سایډ نه یو شان فورس اپلای کوو نو چې کله یو شان فورس په دې ابجیکټ باندې موږ اپلای کوو نو دا به څه چل کوي دا ابجیکټ به د یو سایډ نه بل سایډ ته ځي نو دا ابجیکټ به ان د سټیټ اف اکویلیبریم کې وي یعنی په اکویلیبریم سټیټ کې به وي خو دې ټایپ اف اکویلیبریم ته به موږ کوم اکویلیبریم وایو سټیټیک اکویلیبریم به ورته موږ وایو. سټیټیک اکویلیبریم موږ هغه اکویلیبریم ته وایو چې کله زموږ سره یو څیز وي فار ایگزامپل دا زموږ سره یو ابجیکټ دی په دې سایډ نه هم یو فورس اپلای شو او په دې سایډ هم داسې یو فورس اپلای شو د دې سایډ نه هم داسې یو فورس اپلای شو خو دا فورس به سیم وي که فرض که دا فورس سیم و نو زموږ سره به دا بړې په ریسټ کې وي یعنی په اکویلیبریم کې به وي نو چې کله په اکویلیبریم کې شو نو دې ټایپ اف اکویلیبریم ته موږ څه وایو سټیټیک اکویلیبریم. دا اکویلیبریم موږ زیات په فزکس کې سټډي کوو. موږ چې کوم اکویلیبریم سټډي کوو هغه اکویلیبریم ته موږ ډاینامیک اکویلیبریم وایو او دې ته به ډاینامیک اکویلیبریم وایو. دې ته به ډاینامیک اکویلیبریم ځکه وایو فار ایگزامپل زه داسې یو پارټ راواخلم کاغذ هر یو څیز راواخلم او دې پارټ ته ما دلته یوه نلکه لګولې ده او په دې نلکه کې یو ډراپ واټر راځي او په دې کمپارټمنټ چې راغستی په دې پارټ کې د مخکې نه واټر موجود دي یعنی فار ایگزامپل دا پارټ دا کوم لوښی چې زه یادوم دا ما دومره اخیستی دی دومره ما د اوبو نه ډک کړی دی او په دې ځګي کې چې دا کومه نلکه ما ته دې ته لګولې ده دا یو ډراپ داسې راځي د پارټ دې لوښي ته نو چې کله دې لوښي ته راځي په دې ځګي کې ما دلته یو ورکوټ سمال غونتې هول کړی دی په دې باندې هم داسې یو ډراپ د دې دغه نه څه کېږي ریموف کېږي نو چې کله دا نلکه دې پارټ ته یعنی یو ډراپ داسې د واټر راځي نو دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ فارورډ ریاکشن وایو. فارورډ ریاکشن موږ هغه ریاکشن ته وایو چې زموږ سره کله یو ریاکشن کېږي هغه ریاکشن په مخه باندې ځي هغې ته موږ فارورډ ریاکشن یعنی د یو ډراپ اوبه راځي او په دې ځای کې څه کېږي دلته ان کېږي نو چې په دې ځای کې د دې نلکې نه څومره اوبه راځي دقومره هول موږ دلته کړی دی چې څومره واټر ډراپلیټ راځي دقومره واټر ډراپلیټ دا بیرته ریموف کېږي نو چې د دې ځای نه ریموف کېږي نو په دې ځای کې څه چل دی دې ته موږ کوم ریاکشن وایو دې ته موږ ریورس ریاکشن وایو یا ورته څه وایو بیکورډ ریاکشن ورته وایو بیکورډ ریاکشن او یا ورته څه وایو یا ورته ریورس ریاکشن یعنی دا ریاکشن چې کوم دی دا په ریورس ډایریکشن کې ځي په کوم ډایریکشن کې ځي په ریورس ډایریکشن کې ځي نو دې ته موږ ځکه بیکورډ یا ریورس ریاکشن خو دې ته ډاینامیک اکویلیبریم ولې وایي ډاینامیک اکویلیبریم هغه اکویلیبریم ته وایو چې د ریټ اف فارورډ ریاکشن بیکم ایکول ټو د ریټ اف ریورس ریاکشن یا د ریټ اف بیک ریاکشن
چې کله زمونږ سره د ریټ اف فارورډ ریاکشن ایکول شي د ریټ اف ریورس ریاکشن نو دې ټایپ اف ریاکشن ته به موږ ډاینامیک ریاکشن وایو. لکه څنګه به دې ته ډاینامیک ریاکشن وایو، فار ایگزامپل دا پارت ما اخیستی دی، دې ته فارورډ ریاکشن راځي یعنی واټر ډراپلیټ ورته راځي او د دې نه واټر ډراپلیټ څه کېږي ریموف کېږي، واټر ډراپلیټ راځي او ریموف کېږي. نو که فرض که موږ سوچ وکړو دې ځای نه دلته چې څومره ډراپ رالویږي د واټر هغومره ډراپ د دې نه ریموف کېږي. نو په دې ځای کې زمونږ سره که سوچ موږ وکړو نو په دې پارټ کې په دې لوښي کې موږ ته دننه پته نه لګي، موږ ته داسې ښکاري چې نه واټر ان کېږي او نه اوټ کېږي. مینس واټر کانسټنټ دی، واټر هغه شانتې دي، واټر هغومره دي چې څومره واټر موږ په سټارټ کې راغستی وو، ځکه چې څومره واټر ان کېږي هغومره اوټ کېږي. یعنی څومره فارورډ ریاکشن کېږي، څومره فارورډ ریاکشن کېږي هغومره ریورس یعنی بیک ریاکشن کېږي، یعنی بیکورډ ریاکشن کېږي. نو په دې ځای کې زمونږ سره که سوچ موږ وکړو په دې پارټ کې په دې لوښي کې دننه زمونږ سره موږ دا کم واټر ګورو، د واټر موږ ابزرویشن کوو، نو په دې ځای کې موږ ته داسې ښکاري چې په دې ځای کې نه څه ان کېږي او نه اوټ کېږي. دا موږ د څه نه وایو؟ دا موږ د دې نه وایو چې زمونږ سره واټر څه شی دی؟ کانسټنټ دی، واټر نه سیوا کېږي او نه کمیږي. خو اکویلیبریم شو، اکویلیبریم شو، اکویلیبریم موږ څه ته وایو؟ چې د ریټ اف فارورډ ریاکشن یعنی چې فارورډ ریاکشن کم سپیډ دی ریټ دی هغه ایکول شي د ریټ اف ریورس ریاکشن، نو دې ته به موږ څه وایو؟ اکویلیبریم سټیټ وایو. خو دې ته دا ډاینامیک ځکه وایو که فرض که موږ سوچ وکړو فارورډ او بیکورډ ریاکشن پکې کېږي که نه، دا ریاکشن چې کم دی، دا ټوټل ریاکشن چې کم دی، په دې ټوټل ریاکشن کې موږ ته خو دا ټوټل سیسټم ایٹ اکویلیبریم ښکاري، یعنی په اکویلیبریم کې ښکاري، خو په اکویلیبریم کې دننه موږ ته ګډوډ ښکاري، مینس موشن پکې دی. یعنی په دې ځای کې څه نه څه کېږي، څنګه څه نه څه کېږي؟ واټر ان کېږي او واټر اوټ کېږي. مین ډاینامیک کې دی، موشن کې دی. څنګه موشن کې فارورډ ریاکشن هم کېږي، ریورس ریاکشن هم کېږي، خو د دې فارورډ ریاکشن او د ریورس ریاکشن موږ ته پته نه لګي، ځکه چې فارورډ ریاکشن څومره کېږي هغومره ریورس ریاکشن هم کېږي. نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ ډاینامیک اکویلیبریم وایو. ډاینامیک اکویلیبریم دا د ټایپ اف اکویلیبریم دی، کیمیکل اکویلیبریم دی. نو ډاینامیک اکویلیبریم یا د کیمیکل اکویلیبریم به موږ ډیفینیشن څنګه کوو؟ د ریټ اف فارورډ ریاکشن بیکم ایکول ټو د ریټ اف ریورس ریاکشن. یعنی زموږ سره چې فارورډ ریاکشن کېږي او د هغه چې کم سپیډ دی نو بیا بیکورډ ریاکشن کم کېږي، او د هغه چې کم سپیډ دی د دې دواړو سپیډ په یو ریاکشن کې په یو ریورسیبل ریاکشن کې څه شو؟ ایکول شو. نو دې ته به موږ څه وایو؟ ډاینامیک اکویلیبریم یا به د کیمیکل اکویلیبریم. د دې ډاینامیک اکویلیبریم یو څو ټایپس دي، موږ به دوه ټایپس سټډي کوو. فرست نمبر ټایپ زموږ سره څه شی دی؟ ریورسیبل ریاکشن دی، او بل زموږ سره دی ایر ریورسیبل ریاکشن. نو ما چې دا کومه خبره وکړه نو دا به ګوره داسې چلو شو، فارورډ ریاکشن راځي او د فارورډ ریاکشن سره سره ریورس ریاکشن هم کېږي، یعنی بیک ریاکشن هم کېږي. اوس د دې کیمیکل اکویلیبریم د دې دوه ریاکشن وایو، یو ته موږ ریورسیبل ریاکشن وایو او بل ته موږ کوم ریاکشن وایو؟ بل ته موږ ایر ریورسیبل ریاکشن وایو. ریورسیبل ریاکشن به موږ هغه ریاکشن ته وایو چې کوم ریاکشن زموږ سره ریورس کېږي، د نوم نه په خپله باندې پته لګي چې ریورسیبل ریاکشن of the type of reaction in which a reaction form product and product form a reagent. زمونږ سره که فرض که موږ سوچ وکړو دا ما یو ریاکشن لیکلی دی، په دې ریاکشن کې اول په سټارټ کې که موږ سوچ وکړو نو په سټارټ کې زموږ سره څه شی دی؟ پراډکټ زموږ سره څه شی دی؟ زیرو دی. په سټارټ کې پراډکټ زموږ سره ځکه زیرو دی چې پراډکټ د سره یعنی ریاکټن د سره میلاو شوي نه دي، دې ته موږ ریاکشن وایو، دې ته موږ پراډکټس وایو. دا زموږ سره څه شی دی؟ ریاکشن. څه دی؟ ریاکشن دی، ریاکشن دی. او دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ پراډکټس وایو. څه ورته وایو؟ پراډکټس. نو ریاکشن او پراډکټس، ګوره پراډکټس به هله جوړیږي چې کله زموږ سره څه میلاو شي؟ ریاکشن میلاو شي. دا زموږ سره دوه ریاکشن دي، یعنی هایدروجن ګیس موږ اخیستی دی او نایتروجن موږ ګیس اخیستی دی. دا دواړه چې په خپل منځ کې میلاو شي نو هله به موږ له پراډکټ راځي.
چې ریاکشن نه ملاوي شي پروډکټس نه راکوي ځکه خو زه داسې وایم چې زمونږ سره په اولني سټیج کې چې ریاکشن نه سټارټ شوی نو زمونږ سره پروډکټس زمونږ سره داسې دي دا پروډکټس دي دا زمونږ سره څه دي پروډکټس دي نو پروډکټس زمونږ سره په انیشیل سټیج کې څه شي دي په زیرو کې دي یعنی زیرو دي پروډکټس نه دي جوړ شي نو چې کله پروډکټس جوړیږي نو ورو ته ورو پروډکټس به جوړیږي چې جوړ شي یو داسې سټیج به راشي دا خبره ذهن کې کېدوي چې په فرست ټایم باندې زمونږ سره کم ریاکشن کېدو دا زمونږ سره زه دا ریورسیبل ریاکشن وایم ریورسیبل ریاکشن هغه ریاکشن ته وایي چې ریاکشن به میلاویږي پروډکټس به جوړوي او پروډکټس به میلاویږي ریاکشن به جوړوي خو زه تا ته په سټارټ کې وایم چې په سټارټ کې به څنګه چل کېږي په سټارټ کې به داسې چل کېږي چې زمونږ سره ریاکشن وي پروډکټس به زمونږ سره نه وي جوړ شوي یعنې پروډکټس به زیرو وي نو چې کله ریاکشن په خپل منځ کې ملاوي شي پروډکټس به جوړ کړي نو چې کله ریاکشن ملاويږي پروډکټس جوړي دا ریاکشن ملاويږي دا پروډکټس جوړي نو چې کله پروډکټس جوړي نو که سوچ مونږ وکړو دا ریاکشن زمونږ سره په مخ کې روان دي نو چې په مخ کې روان دي په فرست ټایم باندې په دې ریورسیبل ریاکشن کې به فارورډ ریاکشن کیږي اټس مین دیس ریاکشن اینڈ اٹ goes to in forward reaction at forward direction زمونږ سره به دا ریاکشن په فارورډ ریاکشن باندې په فارورډ ډایرکشن باندې ځي نو چې کله په فارورډ ډایرکشن باندې ځي نو زمونږ سره به پروډکټس جوړي نو چې کله پروډکټس جوړیږي نو چې کله پروډکټس جوړ شو نو څه چل به کېږي اوس د دې پروډکټس نه به دوباره بیرته ریاکشن جوړیږي بعضې سټوډنټ داسې کوېسچن کوي چې سر چې زمونږ سره دا ریورسیبل ریاکشن ولې کېږي نو ریورسیبل ریاکشن ځکه کېږي چې زمونږ سره داسې ریاکشن وي په هغه کې ریاکشن څه وي ریاکشن په څه فارم کې وي یعنې سټیبل وي بعضې داسې وي چې زمونږ سره په پروډکټ سټیبل فارم کې وي چې کله پروډکټ جوړ شي نو په سټیبل فارم کې وي ریاکشن ختم شي یا زمونږ سره داسې وي پروډکټ جوړ شي خو هغه پروډکټس زمونږ سره څه وي انسټیبل وي سټیبل نه وي نو چې سټیبل نه وي په بیک ریاکشن به راځي او بیک ریاکشن ته موږ ریورس ریاکشن وایو نو چې کله پروډکټس جوړ شو نو چې کله پروډکټس جوړیږي نو چې جوړ شو ډیر پروډکټس جوړ شو نو چې کله پروډکټس جوړ شو د دې پروډکټ نه ما بیرته بیا ریاکشن جوړیږي نو اوله کې زمونږ سره دا ریاکشن په فارورډ ډایرکشن باندې تلو یعنی په مخ کې باندې تلو او دا ریاکشن اوس بیرته په کوم ریاکشن باندې راځي بیرته په بیکورډ یعنی په ریورس یا په بیکورډ ډایرکشن کې راځي په دواړو یعنی په فارورډ ډایرکشن کې هم ریاکشن سٹارټ شو او په ریورس ډایرکشن کې هم ریاکشن سٹارټ شو نو دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ وایو دې ته به موږ ریورسیبل ریاکشن وایو خو ریورسیبل ریاکشن به کله ایکویلیبریم گین کوي کله به ایکویلیبریم سټیټ ته راځي هغه ځګي کې به ایکویلیبریم سټیټ ته راځي چې کله زمونږ سره فار ایگزامپل زه تاسو ته یوه خبره وکړم چې زمونږ سره ریاکشن ملاویږي دا هایدروجن موږ راغسي دي او دا نایټروجن هم راغسي دا په ګیس فارم کې دا دواړه ملاویږي زمونږ سره پروډکټ جوړوي او د دې پروډکټ نه بیرته دوباره دا بیرته ماتیږي د دې نه بیرته دا ریاکشن جوړي نو چې کله ته ریاکشن جوړیږي یو داسې سټیج راشي هغه سټیج به په کوم ځای کې راځي هغه سټیج په هر قسمه سټیج کې راتلی شي فار ایگزامپل په دې سټیج باندې هم راتلی شي فار ایگزامپل یو ریاکشن وي هغه 90% شوی وي یعنی 90% شوی نو بیا چې څومره پروډکټس جوړیږي هغومره ریاکشن بیرته جوړیږي نو د ریټ اف فارورډ ریاکشن یعنی د ریاکشن نه پروډکټ جوړېدو دې ته موږ څه وایو فارورډ ریاکشن یعنی د پروډکټ نه بیرته ریاکشن جوړېدو دې ته موږ ریورس ریاکشن یا ورته بیکورډ ریاکشن ورته وایو نو چې کله 90% زمونږ سره یو ریاکشن وشو فار ایگزامپل دا ریاکشن زمونږ سره 90% شو اوس په 90% باندې داسې یو سټیج راغی چې زمونږ سره زمونږ سره څه شی دی زمونږ سره فار ایگزامپل ریاکشن دی او بی زمونږ سره څه شی دی بی زمونږ سره پروډکټس دی نو 90% خو ریاکشن شوی دی اوس څه چل کېږي فار ایگزامپل 15 سره دا ریاکشن جوړیږي او 15 پروډکټ جوړیږي 15 ریاکشن جوړیږي 15 پروډکټ جوړیږي 15 ریاکشن جوړیږي 15 پروډکټ جوړیږي اټس مین چې 15 ریاکشن ملاویږي پروډکټ جوړي د پروډکټ 15 بیرته دا جوړیږي لکه چې په څومره مقدار باندې پروډکټ جوړیږي په هغومره مقدار باندې په هغومره کنسنټریشن باندې په هغومره
مقدار باندې څه چل کی دا ریاکشن جوړیږي دا ریاکشن شو دا پروډکټس شو نو دا سپیډ زمون سره څه شو دا څه شو دا ایکول شو یعنی زمون سره چې کم ریاکشن وو دا سپیډ ایکول شو پس د چا ریاکشن چې کم د فارورډ ریاکشن کم سپیډ کم ریټ موږ څه ته وایي سپیډ نو دې ته به موږ څه وایو بیا به موږ اله وایو چې زموږ سره دغه ریاکشن په کم پاوند کې دا په ایکویلیبریم نو زموږ سره هر ریورسیبل ریاکشن څومره چې ریورسیبل ریاکشن دی هغه به څه چل کوي هغه به ایکویلیبریم گین کوي خو دا پته نه لګي فرض کا کېدای شي داسې یو سټیج هم راشي چې 50% باندې هم ایکویلیبریم فار ایگزامپل یو سټیج راشي یو ریاکشن دی هغه 50% وشو خو هغه ایکویلیبریم گین کو ایکویلیبریم یې څنګه گین کو اټس مین چې د ریټ اف فارورډ ریاکشن څومره راکېږي the rate of reverse reaction همره the rate of forward reaction چې څومره سپیډ دی هغومره سپیډ د چا دی هغومره د سپیډ د بیک یعنی د پروډکټ نه چې کوم ریاکشن جوړیږي هغومره سپیډ دا دی ما تاسو ته په دې جنرال اگزامپل کې دا خبره وکړه چې زموږ سره فارورډ ریاکشن یعنی دا ډراپلیټ راځي نو په دې ځای کې څومره ډراپلیټ چې ان کېږي هغومره واټر زموږ سره ریموف کېږي نو چې ډراپلیټ اډ کیږي او دې ځای کې ډراپلیټ ریموف کیږي نو کوم سوچو کو نو په دې ځای کې کوم سوچو کو موږ وایي دا ریاکشن سٹاپ دی ریاکشن نه کیږي خو اکچولی ریاکشن کیږي دغه شان ریاکشن به دا هم کیږي چې څومره ریاکټن ملاویږي پروډکټ جوړي هغومره پروډکټ به ملاویږي ریاکټن به جوړي اټس مین چې څومره د دې ریټ دی څومره د دې سپیډ دی هغومره سپیډ به د دې نو دواړه بیلانس کې هغه ایوری پرسنټیج باندې یعنی 90% چې هم ایکویلیبریم گین کولی شي او بل زمون سره 50% هم باندې 60% هم باندې په 70 په 90 هر څومره ریاکشن چې وشو بیا هم ایکویلیبریم څه شي کولی گین کولی شي نو ریورسیبل ریاکشن موږ داسې ویلی شو چې د ریورسیبل ریاکشن به موږ څه ته وایو چې د ریاکشن ان ویچ پروسیډ ان بوث ډایرکشن په بوث ډایرکشن کیږي as well as forward direction and backward direction په فارورډ ډایرکشن کې هم زی او په بیکورډ یعنی ریورس ریاکشن کې هم زی نو دسی ټایپ اف ریاکشن ته موږ سوایو ریورسیبل ریاکشن وایو اگزامپل ادارې د دې نه پروډکټ جوړیږي د پروډکټ نه بیرته ریاکشن جوړیږي بل دانی چې هایدروجن او زمون سره څه شي دی ایودین دی په خپل منځ کې میلاو شي دا زمون سره دا جوړ کی 2HI جوړ کی دا بیرته سپلیټ شي مات شي د دې نه بیرته دا جوړ شي نو دا زمون سره څه شي دی دا زموږ سره ریورسیبل ریاکشن دی ریورسیبل ریاکشن مینز چې دا به په فارورډ ریاکشن کې هم ځي په بیکورډ ریاکشن کې هم ځي او یا ته موږ وایو چې ریورس ریاکشن کې به هم ځي نو دې ته موږ څه وایو ریورسیبل ریاکشن یعنی په دوه ډایرکشن کې ځي اوس موږ دا ریورسیبل ریاکشن موږ سټډي کوو د ریورسیبل ریاکشن نه علاوه بل یو ریاکشن دی هغه ریاکشن ته موږ وایو ایرریورسیبل ریاکشن ایرریورسیبل ریاکشن موږ هغه ریاکشن ته وایو چې زموږ سره به دا ریاکشن صرف په فارورډ ډایرکشن کې ځي صرف په یو ډایرکشن کې به ځي په یو ډایرکشن کې به څنګه ځي یعنی د دې خبرې مقصد دا دی چې ریاکشن به میلاویږي د ریاکشن چې کله میلاویږي نو د دې نه به څه جوړیږي پروډکټس جوړیږي فار ایگزامپل موږ MG راغستلی او موږ دلته بل سره راغستلی HCl راغستلی دا زموږ سره ریاکشن دي دا زموږ سره پروډکټس دي نو چې کله ریاکشن میلاو شي پروډکټس به جوړي نو که سوچ موږ وکړو نو دا زموږ سره څه شي دی داسې ساين داسې تیر چې دی داسې نشان چې دی داسې ایرو چې دا ایرو موږ ته څه انډیکیټ کوي دا موږ ته ایرریورسیبل ریاکشن انډیکیټ کوي یعنی دا د ایرریورسیبل څه شي دی ساين دی او زموږ سره ریورسیبل ساين سره د ریورسیبل ساين داسې دی چې یعنی دا په دوه ډایرکشن کې ځي دا زموږ سره د ریورسیبل ساين دی او دا د ایرریورسیبل ساين نو په دې ځای کې به Mg به د کلورین سره ریاکشن وکړي نو MgCl به جوړ شي چې MgCl جوړ شو نو څه چلو شو هایدروجن پاتې شو کنه نو هایدروجن ګیس پر دې نه څه شي ریموف شي د دې خبرې مقصد دا دی چې زمونږ سره هغه ریاکشن چې کوم ریاکشن پس کې زی فایو ډایرکشن کې زی نو دغه ټایپ اف ریاکشن ته به موږ څه وایو دا ټایپ اف ریاکشن ته به موږ څه وایو دغه ته به موږ ایرریورسیبل ریاکشن ایرریورسیبل ریاکشن موږ هغه ریاکشن ته وایو چې هغه څه کېږي د پروډکټ نه بیا صرف ریاکشن جوړیږي
او یا به د ریکټین صرف پراډکټ جوړیږي نو دې ته به موږ څه وایو irreversible reaction وایو د irreversible reaction example داسې دی precipitation reaction موږ څه ته وایو فار ایگزامپل موږ AgNO3 موږ راغسري او پلس NaCl هم راغسري دا زموږ سره ریکټین دي نو چې کله دا دواړه ریکټین سکی په خپل منځ کې کمباین شي نو دا به AgCl جوړ کی څه به جوړ کی AgCl به جوړ کی یعنی دا Ag به د Cl سره اٹیچ شي او زموږ سره NO3 به د Na سره اٹیچ شي نو AgCl به جوړ شي او NaNO3 به جوړ شي دا زمونږ سره وایډ پریسیپیټیټ جوړ شو دا زمونږ سره ایکوس جوړ شو نو چې کله دا وایډ پریسیپیټیټ جوړ شو دا وایډ پریسیپیټیټ بیرته د دې سره ریاکشن نه کوي نو دې ټایپ اف ریاکشن ته موږ پریسیپیټیشن ریاکشن وایو د دې خبرې مقصد دا دی چې دوه ریاکشن ملاو شي دلته ریاکشن ملاو شي دا ریاکشن دی AgNO3 دی او دا زمونږ سره څه شي دی NaCl دی دا دواړه په خپل منځ کې ملاو شو نو چې کله ملاو شي نو د دې په ذریعہ باندې چې بل داسې زمونږ سره داسې یو سالټ راشي او هغه سالټ زمونږ سره سوي انسالوبل وي څه شي لکه فار ایگزامپل د دې ایکوس کې بیرته ریاکشن نه کوي نو چې بیرته ریاکشن نه کوي نو پریسیپیټیشن جوړ شو چې کله زمونږ سره دوه سالوبل سالټ وي پریسیپیټیشن ریاکشن دی ته وایي که فرض که زمونږ سره دوه سالوبل سالټ وي او هغه په خپل منځ کې کمباین شي لکه فار ایگزامپل دا دوه سالوبل سالټ په خپل منځ کې کمباین شو او د دې نه بل داسې سالټ جوړ شو چې هغه insoluble وي یعنی د سره اوس بیرته دا insoluble دی نو this type of reaction ته موږ څه وایو precipitation reaction وایو او دا سي precipitate یعنی solid precipitate وجوړي نو دا زمونږ سره هم د forward reaction یعنی precipitation reaction دا زمونږ سره د irreversible reaction څه شي یو example که فرض کا موږ combustion reaction وګورو په combustion reaction کې هم زمونږ سره څه چل وي دا زمونږ سره د irreversible reaction دا څه شي یو example دی فار ایگزامپل زمونږ سره کاربن دی زمونږ سره اکسیجن دی په خپل منځ کې کمباین شي چې کله کاربن او اکسیجن په خپل منځ کې کمباین کیږي نو څه چل کوي دا به کاربن ډای اکساید پروډوس کوي چې کله کاربن ډای اکساید پروډوس کیږي نو د دې سره سره به هیټ هم پروډوس کوي په لارج اماونت کې به هیټ هم پروډوس کوي خو د دې نه بیرته دا نه جوړیږي د دې نه بیرته دا نه جوړیږي ولې دا irreversible reaction دی irreversible reaction means چې دا کوم ریاکشن دی دا ریاکشن به صرف په یو ډایرکشن کې ځي یعنی د ریاکشن نه پروډکټ جوړیږي د ریاکشن نه پروډکټ جوړیږي خو د پروډکټس نه بیرته ریاکشن نه جوړیږي نو کمبشن ریاکشن من هغه ریاکشن ته وایو چې کوم ریاکشن د سره تعلق ساتي چې کوم ریاکشن د یعنی د برنینګ سره د هیټ سره د سوځیدونکو سره تعلق ساتي هغه ته موږ څه وایو کمبشن ریاکشن نو دا زموږ سره څه شي کمبشن ریاکشن یعنی precipitation reaction combustion reaction is the example of irreversible reaction دا irreversible reaction دی irreversible reaction means reaction combine شي product جوړ شي د دې products نه بیرته reaction نه جوړي دا څه شي ریاکشن دی پروډکټ جوړ شو د دې پروډکټ نه بیرته دا ریاکشن نه جوړیږي ځکه چې دا irreversible reaction دی او د irreversible reaction دا څه شي دا ساين دی means irreversible reaction for forward direction کیږي یعنی د دې ریاکشن جوړ شو بیرته د پروډکټ نه جوړیږي بیا زمونږ سره موږ دا خبره وکړه چې زمونږ سره به یو ریاکشن یا په فارورډ ډایرکشن کیږي یا په ریورس ډایرکشن کیږي یا په دواړو کیږي نو چې په دواړو کې زی دته بیا یو ځان له ټایپ اف ریاکشن وایو هغه ریاکشن چې کوم زمونږ سره صرف په فارورډ ریاکشن کې زی اټس مین چې ریاکشن ملاو شي 2NO یعنی زمونږ سره دا څه شي په ګیس فارم کې دی اکسیجن هم په ګیس فارم کې دی دا زمونږ سره ریاکشن دی دا دواړه زمونږ سره څه شي ریاکشن دی او دا زمونږ سره څه شي دا زمونږ سره پروډکټ سي نو چې کله دا ریاکشن ملاويږي دا پروډکټس به جوړوي نو چې کله دا دواړه ملاو شو دا پروډکټ سي جوړ شو نو دا ریاکشن صرف او صرف په یو ډایرکشن کې راغی هغه ډایرکشن ته موږ څه وایو فارورډ ډایرکشن نو چې په فارورډ ډایرکشن کې راغی دغه type of reaction ته موږ forward reaction وایو the reaction in which proceed only in forward direction هغه reaction چې کوم زمنګ سره صرف product produce کیږي higher type of reaction ته موږ forward reaction وایو it goes to the forward direction دا forward direction کیږي بیا دویم
څه شی دی ریورس ریاکشن ما خو داسې ویل چې زمونږ سره به څه چل کېږي ریاکشن به میلاویږي دا به پراډکټس جوړوي یعنی په یو ډایرکشن کې به ځي په فارورډ ډایرکشن کې به ځي هغه یو ډایرکشن څه شی دی فارورډ ډایرکشن اوس په دې ځای کې دا دوه چې کوم 2NO2 دا پروډیوس شوي دا خو دلته پراډکټس پروډیوس شوي یعنی د ریاکشن نه پراډکټس پروډیوس شوي چې کله پراډکټس یې پروډیوس شوي د دې پراډکټس نه بیرته دا ریاکشن جوړ شي یعنی دا پراډکټس بیرته سپلیټ شي چې کله پراډکټس بیرته سپلیټ شي ریاکشن ته جوړ شي نو دا ریاکشن په څه باندې راغی بیرته په شاته باندې راغی ریورس باندې راغی نو چې کله په ریورس باندې راغی دغه ټایپ اف ریاکشن ته به موږ څه وایو ریورس ریاکشن وایو کم بیک ټو ریورس ډایرکشن یعنی دا ریاکشن به بیرته په ریورس ډایرکشن کې ځي چې کله پراډکټ جوړ شوي ریاکشن به کمباین کېږي ریاکشن به جوړیږي د څه نه د دې پراډکټ نه به جوړیږي چې ریاکشن دلته کمباین شوي پراډکټ کې جوړ شي اوس د دې پراډکټ نه به بیرته دوباره ریاکشن جوړیږي نو چې ریاکشن ته جوړ شو نو ریورس څخه وشو ځکه چې ریاکشن میلاویږي پراډکټ جوړیږي دې ته خو موږ فارورډ ریاکشن ویلو یعنی په فارورډ ډایرکشن کې دا ریاکشن تللی ځکه دا فارورډ ریاکشن وایو اوس د دغه پراډکټ نه دا کوم پراډکټس چې جوړ شوي دي د دې پراډکټس نه بیرته ریاکشن جوړیږي نو په بیک ریاکشن باندې راځي چې په بیکورډ ډایرکشن باندې راځي دې ته به موږ څه وایو دې ټایپ اف ریاکشن ته به موږ ریورس ریاکشن وایو نو ریورس ریاکشن هغه ریاکشن ته وایي چې د پراډکټس نه بیرته ریاکشن جوړ شي اوس زموږ سره که موږ سوچ وکړو زموږ سره ایرریورسیبل ریاکشن موږ کوم ریاکشن ته وایو ایرریورسیبل ریاکشن موږ هغه ریاکشن ته وایو چې کوم په یو ډایرکشن کې ځي زموږ سره دا هم په یو ډایرکشن کې ځي او دا هم په یو ډایرکشن کې ځي ان سمپل ورډ موږ داسې ویلی شو زموږ سره فارورډ ریاکشن اینډ ریورس ریاکشن دې ته موږ ایرریورسیبل ریاکشن ویلی شو نو دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره دا دواړه زموږ سره څه دي دا دواړه زموږ سره ایرریورسیبل ریاکشن بیا په دې ریاکشن کې زه یو دوه ټایپ هم سټډي کوم دا ټایپ په بوک کې نشته خو دا د ځان سره یاد ساتئ یو ټایپ اف ریاکشن ته موږ وایو هوموجینیس ریاکشن او بل ټایپ اف ریاکشن ته موږ وایو هیټروجینیس ریاکشن هوموجینیس ریاکشن موږ هغه ریاکشن ته وایو چې په کوم ریاکشن کې فار ایگزامپل دا زموږ سره هوموجینیس ریاکشن دی هوموجینیس ریاکشن موږ هغه ریاکشن ته وایو چې په کوم ریاکشن کې زموږ سره پراډکټس فار ایگزامپل دا زموږ سره ریاکشنز دي او دا زموږ سره پراډکټس دي چې کله ریاکشن او پراډکټس زموږ سره په یو سټیټ کې لکه دا زموږ سره ټول په یو سټیټ کې نو دې ته به موږ څه وایو هوموجینیس ریاکشن وایو اټس مین زموږ سره څه چلی دا کوم ریاکشن چې دي دا ریاکشن زموږ سره هم په ګیس فارم کې دي او دا کوم پراډکټس چې موږ اخیستي دي دا کوم پراډکټس چې جوړ شوي دي دا پراډکټس هم په ګیس فارم کې دي نو داسې ټایپ اف ریاکشن ته موږ څه وایو هوموجینیس ریاکشن وایو بل دی هیټروجینیس ریاکشن هیټروجینیس ریاکشن موږ هغه ریاکشن ته وایو چې زموږ سره پراډکټ یا په سالیډ کې وي یا په لیکوډ کې وي او ریاکټین یا بدل لکه دی خو ګوره زموږ سره دا څه شی دی په ګیس کې دی دا څه دی په سالیډ کې دی دا زموږ سره څه دی په سالیډ کې بدل دي یعنی دا ګیس دی دا څه شی دی سالیډ دی دا دواړه بدل شو نو چې کله زموږ سره ریاکشن شو او پراډکټ شو دا په ډیفرنٹ فارم کې وي یعنی په ګیس کې وي په سالیډ کې وي په لیکوډ کې وي که په هر فارم کې وي نو هغې ته به بیا موږ هیټروجینیس ریاکشن وایو نو دا زموږ سره هیټروجینیس از د ایگزامپل اف هیټروجینیس ریاکشن دی بیا که موږ سوچ وکړو دا زموږ سره څه شی دی ګیس دی لیکوډ دی دا زموږ سره څه شی دی په لیکوډ فارم کې نو دا زموږ سره هم هیټروجینیس ریاکشن دی ځکه هیټروجینیس ریاکشن موږ هغه ریاکشن ته وایو چې زموږ سره یو ریاکشن به وي هغه ریاکشن به زموږ سره چې کوم ریاکشن دی کوم پراډکټ دی هغه په ډیفرنٹ فارم کې وي یعنی دی خو ګورئ دا زموږ سره یو ریاکشن دی دا هم په ګیس فارم کې دی دا هم په ګیس فارم کې دی دا هم په ګیس فارم کې دی دا ټول زموږ سره په یو فارم کې دي نو چې ټول زموږ سره په یو فارم کې داسې ټایپ اف ریاکشن ته به موږ څه وایو هوموجینیس ریاکشن دا دوه پوینټ دا دوه ټاپکونه دا په بوک کې نشته خو ځان سره یاد ساتئ